أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دانی درس کې به ان شاء الله العزیز سورۃ بقرہ پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 24 آیات نمبر 214 یو آیات ویلې کېږي. الله جل جلاله دلته فرمایي آیات تاسو ګمان کوئ خیال کوئ ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ جنت ته ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم او حال دا دی چې نه دي راغلي تاسو ته حالات واقعات دای کسانو چې تیر شوي دي مخکې ستاسو نه. الله جل جلاله فرمایي چې جنت ته تلل دا داسې اسان کار نه دی. دنیا کې به چې دی نو هغې دپاره ډېر محنتونه او مشقتونه چې دی نو هغه به برداشت کړي، د آخرت تیاری به کړي، الله به بیا چې دی نو هغه جنت ته ځي. تفاسیرو په دې ځای کې چې دی نو هغه ډېر شی واقعات چې دی نو هغه ذکر کړي دي. من جمله چې دی نو هغې نه یو واقع دا ده، ذخیرة الجنان کې هم ذکر شوي دي، خازن کې هم ذکر کړي ده، تفسیر ابن کثیر کې هم ذکر کړي، نور حضرات چې نو هغه هم ذکر کړي. حضور علیه الصلاۃ والسلام خواته چې دی نو هغه حضرت خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ چې دی نو هغه راله. خباب رضی الله تعالی عنہ دا غلام او چې دی نو هغه د مکې د مشهور او معروف ظالم کافر چې دی نو هغه د امیه ابن خلف. کله چې د ایمان راوړلو نو امیه ابن خلف چې دی نو دله مختلف تکلیفونه ورکول چې توله د خپلې کلمې نه چې دی نو هغه واپس شه. په دغه تکالیفو کې من جمله یو تکلیف دا و، په هغه وخت کې د هغې بوټي جین د هغې نوم غصها و. دا هغه بوټی دی چې د دې سکروټه به ډېر ساعته پورې ایسانو. لکه مثال په طور کې مونږ چې دی نو هغه وایي دا د بنجو سکروټه ده یا دا د خونه چې دی نو هغه سکروټه. نو بنج او خونه که خیال مو کړی دا داسې زر د دې سکروټه نه مري. نو دا دغه شانتي هم په عربو کې یو بوټی ونه وه، د هغې دا سکروټې به زر نه مړې کېدې. نو دې حرامي به امیه ابن خلف ده به چې دی نو دغه سکروټې اور به یې بل کو، بیا به یې دا سکروټې وغوړولې. د دغې نه وروستو به یې چې دی نو حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ، خباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ، دا به یې د هغې د پاسه چې دی نو هغه سملولو او بیا به د هغې نه وروستو د ده چې دی نو هغه د سینې د پاسه به یې خپه کېښودله چې دی چې دی نو هغه دغه څه سوځي، نو چې دی داسې نه د دې نه اوچت شي یا چې دی نو هغه وړکېږي. نو کله به چې دی نو هغه باندې خپه بیا کېښوده نو د هغه وجود چې نو سرمن به ولې شوله، رګونه به چې دی نو هغه پرېښ شو، اینه به چې دی نو هغه روانه شوه، زوی روانې شولې، هغه اینې او زوی چې دی نو هغه به دومره شول چې د هغې به دغه سکروټې چې دی نو هغه به یې مړې کړې. نو دې وجې نه چې دی نو هغه د حضرت خباب رضی الله تعالی عنہ د هغه په ملا کې داسې ډغلې چې دی نو هغه جوړې کړې وې دغه سکروټو. یو ورځ چې دی نو هغه راځي روایت کې وایي زه چې دی نو حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله رالم. نبی علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه په خانه کعبې کې مکې چې نو خانه کعبې بیت الله شریف ته یې ډډه وهلې وه ناسو. وی ما ورته وویل چې د الله رسوله دې خلکو په موږ باندې د ظلم انتها چې دی نو هغه یې وکړله او ما ورته خپل د ملا چې دی نو هغه وښوله، ذکر مې ورته وکړو، زما د املا ته وګوره د الله رسول ما سره ډېر زیات چې دی نو هغه زیاته یې کولی شي. نبي علیه الصلاۃ والسلام چې دی نو هغه ما ته وویل خو بابا دا چې دی نو هغه څه دی، مخکیني خلکو تکالیف چې دی نو هغه د دې نه هم زیات سیواول. او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو هغه واقع ذکر کړه چې مخکې خلکو کې به چې دی نو هغه دا ولو چې کله به یو سړی ایمان راوړو نو خلکو به د هغه دپاره چې دی نو کډه وکنستله، نامه پورې به یې دی په هغې کډه کې چې دی نو هغه خښ کړلو او بیا به وله په سر اره کېښودله. یو کس لکه څنګه چې مونږ لرګی اره کوو، یو کس به مخې ته وردېدو، یو به شاته وردېدو، ټوک به یې پسې راواغېستو اره،
او ویشا به د خپل ایمان نه چې دی نو هغه واوړه که د ایمان نه ناوړي نو موږ به تا په دې باندې غوڅ کړو. هغه به چې زه ایمان دولت داسې دی دا چې چا په زړه کې راسخ شي دی بیا هرې قربانۍ ته چې دی نو هغه تیار خو ایمان پرېښودو ته تیار نه. نو کله چې هغه به ایمان راوړو هغه به د ایمان نه واپس نه شو. دوی به په 2 کسه دغه اره چلول چې دی نو هغه شروع کړل ان تر دې چې لاندې به په منځ چې نو هغه به 2 حصې شي. نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته دا خو لا هغه شان تکالیف نه دی. دغه شان ته چې دی نو هغه په سورت عنکبوت کې هم باغې په شان نزول پای کې لیکلي دی هغې کې هم د کړی ام حسب الذین ان یقولوا آمنا دی چې نو هغه دا چې مونږ ایمان راوړی دوی په دې خبر باندې پرېښودلی شي. نو هغې کې هم دغه شان ذکر کړی دی چې په هغه وخت کې به بعضې خلکو به سزا داسې ورکوله چې یو سړی به یې وتړلو هغه پسې به یې د وسپنې برس چې نو هغه راواستو. که خیال مو کړی مونږ اکثر چې نو دیوال له چونو ورکو رنګ ورکو نو د شته رنګ د بولو دپاره مونږ د هغه چې نو وسپنې برش پسې رالو د هغې مګز پسې رالو په هغې هغه شته ګرو هغه ته به یې د خپل ایمان نه واوړه. که د ایمان نه ناوړي نو موږ به چې نه کړو هغه به ورته نه زه د ایمان نه ناوړم نو د هغه به یې په هغه برش باندې چې نو شروع کړو داسې منګزولو کنلو به آینه به چې نو غوښې به دې لاړې سرمن به دې لاړه رګونه به چې نو هغه به یې کټ شول ان تر دې چې شهید به شولو خو ایمان نه به وانخېده. نو ډېر شي چې نو هغه واقعات ذکر کړي دي پکې تفاسیر په دې ځای کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو قصه یې پکې ذکر کړل. عثمان رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه بولو عثمان رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړو نو دا هغه تر هم دا سره ډېر ظلمونه شروع کول ان تر دې د یو صفو په هغې کې چې نو هغې وین غختلو او بیا د هغې نه وروسته چې نو بره میخ ټکوالو او په هغې کې لټکاو کړلو وی څوک به وله نه خوراک ورکوي نه به څښاک ورکوي ان تر دې چې یا په داسې حالت کې مړ شي یا د خپل ایمان نه چې دی نو هغه واپس شي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ هغه متعلق دی نو هغه هم ذکر کېږي د هغه هم چې نو آقا د هغه هم غلام ورو هغه به یې راواخیستو په تودو شګو چې دی نو هغه به واچو. دغه جمله چې نو موږ د په خوله کې ډېره اسانه چې دی نو هغه ښکاري خو که تاسو خیال کړئ موږ چېرته جومات ته راځو سخته ګرمي جون جولای چې دی نو هغه میاشي دغه ټایل چې په هغې باندې د لږ ساعت دپاره غرمه لګېدلې موږ چې خپه کېدو نو توټ ټوپ کو الی اوف او قصې چې دی نو هغه شروع کو دومره ګرم. اوس د عربو نور بیا شګه چې دی نو هغه توده شي د هغې څومره چې دی نو هغه زوري او بیا د دغې نه مخکې چې سړی له کوړوی ورکړی شي د هغه ټول وجود چې دی نو هغه زخم شي وینه شي نو په شګه ځای که خیال مو کړی چې اساسي خپه یا وغیره پرېږ شي او دې ته معمولي قدرې هم چې دی نو هغه ګیټۍ شګه لاړ شي د هغې راوباسل څومره چې دی نو هغه باعث تکلیف وي. نو بلال رضی الله تعالی عنہ چې دی نو هغه به په دغه تکالیفو کې چې نو هغه به ولو بیا به هغه ټول وجود زخمي شولو زخم نه وروستو دغه چې نو په ګرمو شګو به چې نو هغه واچولو او بیا به د پاسه چې نو هغه به په لوی کمر کېښودلی او د هغې کمر نه چې دی په خپل ایمان نه وي واوړه هغه بیا هم چې نه زه د ایمان نه چې نو هغه نشه مختی دی. ډېر شي چې نو هغه واقعیت دی صورت بروج کې چې نو هغه هم موږ قصو ویلو که خیال مو کړی پای کې موږ دا هم خبر ورسره کړې وه چې ماشومانانو وړوک چې نو هغه چا په وړوکوالي باندې کم کسانو خبرې کړي نو پای کې موږ د اصحاب الاخدود قصه چې نو هغه هم ویلو چې دا چې نو هغه ذوالنواس بادشاه د هغوی سره چې نو هغه دغه شانتې خلکو ایمان راوړو دی چې نو هغه ناس والخلکو له یې سزا ورکړله کندې وکنله هغې کې اور بل کړو هغې ته به یو کس چې نو هغه اچولو دوی به په هغې د پاسه ناست ول کم یو کس به چې ایمان نه واپس کړو هغه به یې ونیو هغې ته به ارتاو کړو ان تر دې چې په هغې کې یوه ښځه چې د هغې سره د غېږې د پیو خوراک چې دی نو هغه ماشوم ولو نو کله چې د هغې دغه یو کس لیدلو دا به یې راغستو هلتې به ورتاولی مور ته او هغه به په هغه مور کې چې نو سوځېدلو نو د هغې بچي د مور پلان چې نو هغه او بیا خصوصا د مور محبت د اولاد سره ډېر زیاتي او بیا هغه ماشوم چې هغه د غېږې د پیو خوراکي ډېر چې نو هغه ماشومي نو د هغه د محبت او د چې نو هغه د مهربانۍ سره ډېر زیات لایقي. نو که خیال مو کړی زموږ چېرته ماشوم لاغه یا د کټ نه ارتاو شي یا چېرته چې نو آس ارتاو شي سوره سړي ته چې نو هغه تکلیف رسي نو هغې چې دغې منظر ته وکتل خپله ماشوم چې نو هغې ځان سره راجوخ کړلو نو چې کله راجوخ کړو نو دغه ظالمانو چې نو هغه د په زور واغستلو او ورته چې نو هغې مخې ته ایښتو دی ورته د ده څه قصور دی ایمان خو ما راوړی دا خو چې نو هغه ورکوټی ماشوم دی دی ولې تاسو ورته وایي د هغوی راواغستو دغه ایمان نه واپس شه
که ایمان نه واپس کېږي نو دغه شان چل مه کوو. هغه ماشوم چې څنګه ورته ورسېدو الله جل جلاله چې دی نو هغه ورته ګویا کړلو، مور ته آواز وکړو، مور وې دی ور ته چې دی نو ور مه ګوره دا ګل ګلزار دی، تو ورته چې دی نو صرف راشه د خپل ایمان نه چېرته وانه وړئ دی ور ته راشه نو دا ور نه دی دا ګلزار دی. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي ډېر شي چې دی نو هغه تفاسیرو کې دی ذکر زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه دغه شان چې دی نو هغه د حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه داسې ډېر شي چې دی نو هغه واقعات ذکر کړي. حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه د ډېر چې نو هغه مشهور او معروف صحابي دی، دی چې نو هغه هم په ناموس ختم رسول ختم نبوت باندې چې نو هغه شهید شو. کله چې نو حضور علیه الصلوة والسلام وفات نه وروسته مسیلمة الکذاب د چې نو د نبوت دعوه وکړه. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې نو هغه په امارت کې د هغوی چې نو په دور خلافت کې دا دسته چې نو هغه لاړه د هغوی سره جنګېده، نو دی په دغه جهاد کې چې نو هغه حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه چې نو هغه د قید شولو. نو کله چې قید شولو مسیلمة الکذاب چې نو هغه ورته ووایي زه به تا پرېږدم خو په یو شرط سره تو ما چې دی نو هغه نبي وګڼه. د ورته تاسو ووایي تو بیا ووایه، د ورته بیا ووایي نه مونږ نبي یو نبي ګڼلی چې هغه محمد رسول الله دی او د هغه خاتم النبیین دی، د هغه نه وروسته بل چې دی نو هغه دنیا ته پیغمبر نشي راتلی. نو چې کله د هغه دغه خبره وکړله چې دغه اخرنی پیغمبر دی بل نشي راتلی، دوی د خپلې خبرې نه واپس شه که نه زه به ستا یو اندام چې دی نو هغه به دې پرېږدم او داسې سزا به درکړم. هغې که تو هر څومره هم چې دی نو سزا راکړې ستا دا دی خو د دې خبرې نه ایمان نه زه واپس کېدی شم. تفاسیر لیکلی دي وایي د هغه نه لاول لاس چې نو په منګول کې پرې کړو واپس شه هغه نه واپس کېږم، بیا یې په سنګل کې پرې کړو واپس شه هغه نه واپس کېږم، بیا چې دی نو هغې دې په اوږه کې پرې کړلو وی واپس شه نه واپس کېږم. په دې جوړ یو اندام به په یو بند چې دی نو هغه یې کټ کړلو شهید کړلو، ټوکړې چې دی نو هغه شولو شهید شولو خو د ایمان نه واپس نه شو. دا خو د الله جل جلاله په موږ باندې خصوصي انعام او احسان دی چې الله رب العزت چې نو هغه موږ ته سره دا دوره ارسه انعام راکړی دی او موږ ته د خپل دین اسلام چې نو هغه په اسانه مهیا کړی. الله شکر چې نو هغه ادا کو. په دې باندې بچا چې نو هغه قربانیانې کړي، دنیا چې نو لوی امارتونه چې نو هغه ټکراو کړي دي د هغې پروا چې نو هغې نه ده ساتلی. مونږ خو نن په معمولي شیز باندې په دړی اوړو باندې مونږ خپل ایمان بیلو نو په دړی چینې باندې چې نو هغه مونږ خپل ایمان بیلو معمولي شیزونو باندې. الله وایي ایمان چې نو هغه دا نه دی چې تو به داسې په اسانه به چې نو هغه جنت ته لاړ شي، دې دپاره ډېرې چې نو هغه مجاهدې پکار دي. الله دې مونږ ته نو په ایمان باندې استقامت نصیب کړي. نو الله وی ام حسبتم اے تاسو چې نو خیال کوئ ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به جنت ته داخل شئ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم حال دا دی چې تاسو ته نه دي راغلي چې نو هغه حالات مثال دای کسانو چې کم تیر شوي دي مخکې ستاسو نه مستهم البأساء رسیدلی ول هغوی ته چې نو هغه بأسا فقر تنګي. مخکې موږ ویلو چې بأسا هغه تکلیف ته ویل کېږي مالی تکلیف ته او ضرا ویل کېږي چې نو هغه بدني تکلیف ته. نو مستهم البأسا هغوی ته تنګي راله، فقر فاقه کې مبتلا شوي ول، والضراء او سختی بیماریانی، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه. الله وی هغوی وجړه کولی شول. زلزلې ته زلزله هم ویلی کېږي دا ټوله د ځمکه چې دی نو هغه ورپولی شي وجړه کولی شي. نو دې تفاسیرو کې لیکلي ازعجو دی دومره چې دی نو ازعاجن دوی چې دی نو هغه وړه کولی شول په ړقولو سره وجړه کولی شول، یعنی د هر طرف نه مصیبتونه او تکالیف چې نو هغې انبار جوړ شولو. حتی یقول الرسول والذین آمنو تر دې چې پیغمبر هغه وخت پیغمبر او هغه مسلمانانو چې دی نو هغه ووایي متا نصر الله چې د الله هغه مدد د کم مدد چې واده شوي د هغه به کله راځي. یعنی دوی سره د مدد د الله پاک چې نو د مدد وعده شوي وه. لکه څنګه چې موږ هم وایو چې کله حالات انتهایی چې نو هغه خطرناک او سخت شي نو په هغه وخت کې بیا حضور چې نو هغه ظهور د مهدي علیه السلام چې نو هغه به کېږي. عیسی علیه السلام به راځي چې کله فتنې چې نو هغه په عروج باندې چې نو هغه شي نو دغه پیغمبرانو به په حالت د استقرار کې چې نو هغه بیا د الله د مدد
د الله چې دی نو هغه د مدد تمنا چې دی نو هغه به کوله او دا د نبوت د ولایت یا د ایمان چې دی نو هغه منافي نه دی نو ځکه در دې به چې دی نو دومره به وجړه کولی شول چې یقول الرسول ویلو به چې دی نو پیغمبر والذین آمنوا معه او هغه خلکو چې ایمان یې د هغوی سره راړو متى نصر الله چې د الله هغه مدد یعنی دا کمی چې زمونږ څه وعده کړی شوی کله به الله طرفه به ویلی شول الا ان نصر الله قریب واورئ بېشکه د الله مدد چې دی نو هغه نږدې دی یعنی تاسو ثابت اوسئ تاسو ثابت قدم چې دی نو هغه پاتې شئ هلته مونږ ویلو بیا به هم راشي د دې وجې نه اشرف علي تنوي رحمه الله چې دی نو هغه لیکلی دی وایي کم سړی چې دا غواړي چې ماته استقامت علی الدین چې دی نو هغه نصیب سي نو ویدله په کار دا دی چې هر مانځه پسې فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر هغه نه سپېرې ویلې ځم که څوک یو پیرو وایي نو هم کافي دا چې نو هغه ویل په کار دی چې الله پاک ورته په دین اسلام باندې استقامت چې نو هغه نصیب الله دې موږ ته ایمان چې نو هغې باندې استقامت نصیب کړي ام حسبتم آیت تاسو خیال کوئ ان تدخلوا الجنة چې داخل بشئ جنت ته ولما یأتکم او حال داره چې نه دی راغلی تاسو ته مثل الذین حالات دای کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم تاسو نه وړاندې مستهم البأساء رسېدلي وو هغوی ته چې نینو تنګې فقر فاقه والضراء سختي مرض تکلیفونه وزلزلوا او جړقولی شوي ولو حتی تر دې چې یقول الرسول ویل چې نو هغه وخت پیغمبر والذین او آی کسانو آمنو چې ایمان راوړو معه د هغه سره متى نصر الله چې کله به وي مدد د الله الا واورئ خبردار ان نصر الله قریب بېشکه امداد د الله پاک نږدې دی